نګره موږ اصل کې دا مایکروسافټ ورډ خبره کوله چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. مایکروسافټ ورډ از ا ورډ پروسیسر. دا یو ورډ پروسیسر دی او د ورډ پروسیسر څه شی دی څه مطلب دی هغه ټول پروګرامونه چې هغه سپیلنګ ان ګرامر چک کوي نو هغې ته ورډ پروسیسر ورته ویلی شي. داسې ډېر زیات پروګرام دي لکه اګزامپلز تاسو له درکمه ورډ سټار دی، داسې اوپن آفس دی، داسې مایکروسافټ ورډ دی. نو ګوره دا ټول چې کوم دی زیات کر د ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي، د ورډ پروسیسنګ دپاره استعمالیږي. خو د ټول نه زیات کامیاب پروګرام چې کوم دی نو هغه مایکروسافټ ورډ دی چې په ټول نړۍ کې ډېر زیات استعمالیږي. بیا موږ داسې هم خبره وکړه چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. نو مایکروسافټ ورډ از یوزډ فار ډاکومنټیشن. مایکروسافټ ورډ چې کوم ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي. او ډاکومنټیشن څه ته ویل کېږي؟ ډاکومنټیشن مطلب لیټر، اپلیکیشن، ریزیوم، رپورټ، نیوز پیپر، رائټینګ، دې ټول هر څه ته موږ اصل کې څه ویلی شو؟ لیکلو ته ډاکومنټیشن ورته ویلی شي. بیا موږ د مایکروسافټ ورډ انوایرمنټ خبره کوو، د هغې د محیط د چاپېریال خبره کوو. نو ګورئ دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري ټایټل بار دې ته ټایټل بار ورته ویلی شي. یو به ښی طرف دی بل چپ طرف دی. نو ګورئ د رائټ سایډ ته دې ته موږ کیپشن بټنز ورته ویلی شو. کیپشن بټنز یعنې ظاهري کیپشن معنی دا ظاهري نوم. او ظاهري نوم ته اصل کې موږ کیپشن ورته وایو. او دې ته موږ اصل کې ډېر آفس بټن ورته ویلی شو. یاد ساتئ دا کم سمال دا ورکوټ چې ښکاري دي ته موږ اصل کې ډېر کویک ایکسس ټول بار ورته ویل لیکئ. ما پلیز یې دلته کې دا کوم بیا تاسو کورو کې لیکئ. کویک ایکسس ټول بار ورته ویلی شي. ایکسس ټول بار چې به موږ ډېر په اسانه سره لاسرسي کولی شو یو کمانډ ته، نو ځکه دې ته موږ کویک ایکسس ټول بار ورته وایو. دس از کالډ کویک ایکسس ټول بار. او دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا هوم، دا انسرټ، دا پیج لی آوټ، دا ریفرنسز، دا میلینګز، دې ټولو ته اصل کې موږ ریبن ورته ویلی شو. ریبن نو ګوره دې ته موږ اصل کې ریبن ورته وایو. او په دې ریبن کې چې دا څومره کمانډز دي نو دې ته موږ ریبن سب ګروپ کمانډز ورته ویلی شي. په دې هر یو ریبن کې په هوم کې ځان له کمانډز دي، په انسرټ کې وګورئ ځان له کمانډز دي، پیج لی آوټ کې ځان له کمانډز دي. نو دې کمانډز ته موږ دې ته سب ګروپ کمانډز ورته اصل کې سب ګروپ کمانډز ورته ویلی شي. نو دې ته اصل کې موږ سب ګروپ کمانډز ورته وایو. دا د ریبن چې کوم دی اضافي کمانډز چې په دې ریبن کې موجود دي نو ځکه دې ته موږ سب ګروپ کمانډز ورته اصل کې ویلی شو. اصل کې ډېر بیا د هر یو ریبن په سب ګروپ کمانډز کې دننه څه نور کمانډز دي چې هغې ته وګورئ دا ډایلاګ باکس لانچر ورته ویلی شي. په دې سب ګروپ کمانډز کې دننه نور څه کمانډز دي چې هغې ته سب ډایلاګ باکس لانچر دا ورته اصل کې ویلی شي. نو که وګورئ تاسو دې فونټ ته وګورئ که نه جسټ سی د فونټ. په دې فونټ باندې کلیک کې نو ګورئ پای کې تاسو نو ډېر زیات کمانډز دي. لانچر وایي خلاصونکي د سب ډایلاګ باکس لانچر چې دې تا ته نور کمانډز خلاص کي اوپن یې کړي درته نو ځکه دې ته موږ سب ډایلاګ باکس لانچر ورته ویلی شو. بیا وګورئ دا خطکش موږ سره ښکاري. دا خطکش تاسو ته دې ځای نه ښکاري نو دا افقي دی، دا عمودي دی. دا وګوره دا خطکش دې ځای نه راځي. رولر تاسو ته ښکاري دې ځای کې. نو ګوره دا خطکش چې تا سره کم دی نو زه دا هم 1 by 1 داسې راوستی شمه. کلیک که نو ختم شي، بیا کلیک کې اټومیټیکلي دواړه سره راشي. دې ته وایي هاریزنټل یعنې افقي او دې ته وایي ورټیکل یعنې عمودي خطکش. رولر بارس دي دا زمونږ. نو مطلب دا دی چې موږ سره هاریزنټل یعنې افقي اینڈ ورټیکل وایي عمودي ته دا رولر بارس دي. رولر بارس دي موږ سره دوه رولرې دي موږ سره اصل کې. نو ځکه دې ته مونږ افقي او عمودي رولر ورته وایو، خطکش ورته ویلی شو. نو ګورئ هغه تاسو سره دې وړه مونږ ته نقطه ښکاري دې ځای نه تاسو سره راسي. بل چې کوم دی وګورئ دا سکرول بار دی. نو ګورئ دا سکرول بار زه راوستی شم داسې سکرول بار. نو دا افقي سکرول بار دی، عمودي دی اصل کې ډېر دا او دا افقي دی ما سره. سکرول بار کار څه دی؟ یو پیج د یو ځای نه د لیفټ نه رایټ ته، د رایټ نه لیفټ ته، د ټاپ نه باټم نه، د باټم نه اپ ته.
دخینه ګس طرف ته چپ طرف ته یا د بنا لاندې پیج وړوړو دا غي د پر موږ د سکرول بارز استعمالو نو سکرول بارز چې کوم دي ځکه دې ته موږ هوريزونټل and vertical scroll bars with the شي دا د پر وګوره موږ د scroll bars these are called scroll bars وګوره دا ورکوډ د کار چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي ته وی اصل کې زوم سلایډر بار وته ویل شي د ته څه ویل کیږي زوم سلایډر بار د تاسو سره ډیر څه ویل کیږي زوم سلایډر بار وته ویل کیږي ډیر زوم سلایډر بار زکه چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي اصل کې د طریقې سره زکه دې ته موږ زوم سلایډر بار وته اصل کې وایو وګوره دې لګ ایریا ته ته پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل شي پیج لے آؤٹ سیکشن وګوره دا موږ سره اثر کې ډېر پیج لے آؤٹ سیکشن دی دا وګوره دا ټول دا پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل کیږي لے آؤٹ اصل کې وایي ستا مختلف قسمونو ته ډول ته ویل شي کائنډ مختلف قسمونو ته وایي پیج لے آؤٹ تاسو ورسته بیا په ویو کیو آئی پدې کې وګوره دا پیج ډاکومنٹ ویوز دي نو دې زرم کدي شو دې زرم په اسانه سره کارول شي اصل کې ډېر او دا مایکروسافټ ورډ دې طرف ته اصل کې موږ سوي شو ایت سټیټس بار وته ویل شي دا وګوره دې زرم والا سیکشن 1 والا تر دې حد پورې سوت ویل شي دې ته سټیټس بار وته وی اصل کې ډېر سټیټس بار ځکه ما دا پیج را دغه چې آیت په کم نه سو ورقې دي پکې سو سیکشن یې هغه دي سو الفاظ دي لیکلي دي نو دا ټول خبره تاسو سره په سټیټس کې تاسو ته خېټي نو ځکه دې ته مونږه سټیټس بار وتا سره کې ویل شي د مایکروسافټ ورډ ماته سټیټس نتیجه راته کوي چې تاسو ورقه هغه ستري سو الفاظ لیکلي دي سو سیکشن یې هغه ستري نو دې په اړه معلومات راکې نو ځکه ته مونږه سټیټس بار وتا سره کې وایو نو دا ډېر زمونږ د مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا هغه محیط چاپیریالو انوائرمنٹ چې آیا مایکروسافټ ورډ څنګه د اوسه پر استعمالي another topic how to open Microsoft Word Microsoft Word به څنګه خلاصو مونږه څنګه به اوپن کو نو Microsoft Word اوپن کولو لپاره just you need nothing راوښه تاسو سٹارټ تا وګورئ سٹارټ او په سٹارټ کې به زه نو ګورم یا خو دې سرچ کې وتا ورکا ورډ 2007 وتا ورکا سپیس 2007 دا څه وتا هم ټیک دی یا وتا ون ورډ ورکا یا وتا مایکروسافټ ورډ ورکا any name چې دلته ورکا ولې تاسو doesn't matter یا تاسو ور صرف ورډ ورکا ورډ هم ټیک دی پرم کې وسنګ کوي تاسو سٹارټ تبراشي دې زنه رن تاسو ډیر او پرن کې بتاس دې سے نا جسٹ وین ورډ بل څه بنا ورکوي ډیر رن کې بتاسو صرف دانه ورکوي او ډیر بلنم تاسو نشي ورکولې دلته نو ګوره وین ورډ او دا بس کې تاسو دا وکي کې بس you got open that نو ګوره مایکروسافټ ورډ چې کله تاسو اوپن کوي نو دا غي د لپاره مو سره دا طریقہ او دا میکانیزم د چې کولی شو دی لارې نه we can open that بیا راشه سٹارټ تا د ټول اسانه طریقه چې کوم سره دا نو هغه سره څه شي دی چې سٹارټ تراشم all programs shortcut طریقې دا نو ګره تاسو مایکروسافټ افیس ته راشه او مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې پر رائټ کلیک کې راشه پراپرټیز تا چې کله پراپرټیز تراشه دلته به تاسو وګورئ سم نداسي وي راوشه سٹارټ راوشه آل پروګرامز راوشه تاسو مایکروسافټ افیس تا راوشه مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې رائټ کلیک کې راوشه پراپرټیز تا او دغه کې تاسو ته شارټکټ کی any کی ولا ورکه د کی ولا کزر کوم چې ډي چې کله ډي پریس کړئ نو دا کنټرول الټ اتوماتیکلی دې سر راشي کنټرول الټ چې کوم دی اتوماتیکلی دې سر راشي یا ته W لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته X لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته 1 لیکنو دا کنټرول الټ سره اتوماتیکلی راشي نو W وسره کوم نو کنټرول الټ W
W and then click on OK button. Go ahead, Control Alt W. Microsoft Word automatically master class. So now bar sorry program da sikaulish. Start tarasha is in all programs ta. Ya Microsoft Office tarasha. Excel band right click up properties tarasha is na. Agar this is any other laka Excel or coma. Control Alt X. That's kara class hai Control Alt X bawahi. Direct बस से देना any की प्रेस कवा के सरदा automatically Control Alt to सरस नुमा X देसे ना वो Control Alt to सर automatically रागे बस दा ओके के देसे ना Control Alt X हुआ खा Microsoft Excel बताओ सर खलास शीट दास जी कदा X मुंगा बोल यो दोबारा जो करेगा बस at least दे च कमजोरी खत्म शो नवे दा की साइन डुप्लीकेट ध्यान से नहीं साथ ले दा मेथड लिखे शाबाश शॉर्टकट मेथड that like important they right click go to start menu Microsoft Office all programs Microsoft Office yeah right click on Word properties yeah click on shortcut key press any key from keyboard मतलब W में press को all programs are बिल्कुल लिखे उसे शाबाश या W न so the shortcut becomes Control plus Alt plus W press Control plus Alt plus W to open Microsoft Word program. No. What do you mean? I don't understand. This rice garnish the day. That program sirf khlasi. No legal makawa. तो फाइल लॉक शॉर्टकट ना होके तो प्रोग्राम में शॉर्टकट हो रखे नो सर शेता सर से हमारा धर्म फुल बुद्धि के साथ सिंगल मसलन ये किताब तैयारी करेगा यो अब उसका फाइल लेकिन उसका प्रोग्राम ना दे पांदा गफाले के हुक्म चेंजेस ना लगे जो शॉर्टकट्स रखा है द चेंजेस खबर नहीं था का प्रोग्राम था तो ओपन किया ना दूसरे प्रोग्राम था तो ओपन किया आयो फाइल सर स्कार नहीं था لكوارث سوء كانوا غير صرخوا بس من أجل كده any key taso you can press any key ما سر عندك تقدر تسوي في ستيج بتقولي كم يعني دور ما في السير بيقولون بيسرچ کوي انټیګریټي کولای دا सर्च पर शी से मतलब अपोजिट हाँ like a good start menu start to go da khaman rola ta program khode zabardast program ta start kore
سرچه په خو نه انسټال کړم ها ها نور انسان راټول جوړ دي کی دا یا به سرچه په ټول لیکم لکه نو یا به ټیک چې بل ځل خلاص کړ سویم دا غوړي ریډ کیس دی خپل موږ ته نه لیدي که څنګه عثمان ګورو دې ته پوس نه کوي ښا مو ټایم پورا ما پوسټ دا وا Oh, hey, to shock. So Microsoft Word da opening yo तरीका दा method de बल याद साथे difference between your bal question zehen taratli shi between Microsoft Word 2003 and 2007 your bal topics answer rodi ke difference between Word 2007 and 2003 the Word 2007 or the 2003 termenza मुख्तलिफ वाले ससदे या सदे difference between Word 2007 and Word 2003 So, number one فرق تاسو زوخیما یاد ساتي ډیر Microsoft Word 2000 بس نو کومې کې ډیر ویډیو کې شته کنه Microsoft Word 2003 checks two kinds errors کم دی یو spelling دی او بل grammar और Microsoft Word 2007 च कम दे 3 kinds of error चेक कई कम दी यो spelling दे बल grammar दे और बल से कम दे contextual grammar error दादा secretary the Microsoft Word that's for ډیر زیات فرقونه دي د دنیا خو هغه مین فرقونه اصل کې ډیر مو سره دي یو د پروګرام د لاجیک باره کې تاسو کول دی یو د پروګرام د مخامخ شکل صورت باره کې تاسو کول دي Microsoft Word کې کتا سره دا ډیر هر څه نوي شي نو دا مخامخ سو انټرفیس یې نم د کې چې دې کې دا تشتو دي کې دا نشته ما سره हम खामोश शक्ल सूरत ना बल्कि दा जिसम मकसद द पारे इस्तेमाली की दा जंग पार्टी मुहिम खबर अदा सर की स्पेलिंग एंड ग्रामर खुदे के द्वारा यो शांति खुदा पकी होने एरर दे like as thought यो मिसाल दला दरकमा let me give you a good example of it like as come just say for example my keyboard is not working properly etc da de masara I has 3 pins etc my keyboard is not working I has 3 pins daga se ya say for example come to my office there that's the command gore da makhamach chita us taqarin da asal ki spelling error de aw da dem chita us taqarin da grammatical mistake de grammar error de aw da third number ch masrah qarin da asal ki spelling error de like say for example you have to come there da data we contextual grammar error ita asari contextual grammar error what widish my keyboard is not working I has 3 pins and you have to come there
नंबर 1 माय कीबोर्ड नौकरी स्पेलिंग करते दे रेड दासरा लाइन चलांदी कना नुदा असर क्लियर दादा spelling गलती हुई I has 3 pens दादा grammar गलती दे and you have to come there ये ता contextual grammar error होते हुई रिशी contextual grammar error की दा मतलब नहीं चिस्ता ची कम spelling गलत या दी grammar गलत है ना ता तू दा vocabulary दा पगलत ज़ेबान इस्तेमाल करेगा दा दी देर पज़ेबान दे right click up वितला दा देर पकड़ दिया तसके what you doing दास चिकला तासो mistake कवे कना अगर कतर राइट क्लिक की विताला हैव पकार दे और चिकला राइट क्लिक के नौकरे कीबोर्ड विताला दास पकार दे असल कड़िया दा दो किस्म एरर्स बताला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 दर कई खुदा थर्ड नंबर टाइप एरर चिकन देताला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 निश्चित दर बोले ये तभी असल के कंसेप्चुअल एरर्स कंसेप्चुअल डिफरेंस चिलका तासो बिहाइंड सोचो के ना دا پروګرام شاته سوچو چې آی ډی کې سم مختلف یو خدا مخامخ شکل صورت تا واستخکاری یو خدا دی نه دا نه چې دې کړه باندې ول تمنی دو دې کې دا دی ول دې کې دا دی نو ډو ناٹ disturb these things there ال دې ته مزه بلکې کته نه سو تاسو کې مین فرق ادا دی کته د کوسوچ آی انټرفیس کې څه فرق دی شکل صورت کې نو تاسو ته ویل شي چې الته مینیوز دی دلته ریبن دی الته ډایلاګ باکس لانچر نشته دلته ډایلاګ باکس لانچر دی التا فائل मेन्यू दलता ऑफिस बटन दा दलता की क्विक एक्सेस टूल बार दे अलता की क्विक एक्सेस टूल बार निश्ता जैसे कि तासर चकम दे से फॉर एग्जांपल द जूम स्लाइडर बार शता अलता की नदे अवेलेबल इंटरफेस मतलब च ज़ाहिरी शक्ल सूरत वाला खबरी कलम च तासो मुख्तलिफ वाले रूबा से न पत्तो किस्म बरूबा से यो दागी द स्ट्रक्चर दागी द साख्त लेकिन से फॉर एग्जांपल दा जमा कंप्यूटर दे पदी की और पर डेस्कटॉप के सफर तुम गदा सवाल चे दा लगु गुद्दे और दा लग प्लान दे वगैरह दा गया स्ट्रक दा फिजिक यो दाई बिहाइंड च कंप्यूटर सिंग कार के लेको स्मार्ट यो कसुई चे पेंटियम कंप्यूटर के और कोटडू कंप्यूटर के सफर दे और दा माना असर के दागे द स्ट्रक्चर बारे के तपोस की नो बस जान न बनो कंबल क्या हो से पे कमली बस होता जरूर दा से मुसर डेर द कंप्यूटर दा फेनोमेना दा जमुंग ज़ाहिरी शक्ल सूरत नहीं आदू बल्कि कथा सुनना चाहता तदे मैन तपोस कौन आस की मुसर दा डेर कसान दा से हुई याद साथे डेर कसान दा से हुई च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड च कम दे दा क्विक एक्सेस टूल बार दा द माइक्रो टाइटल बार हिस्सा दा ना दा द टाइटल बार हिस्सा ना दा बल्कि क्या है क्या अटैच दा असल की डेर ओगरे उस पर आगे मुंग यो ऑप्शन वायु च मुसर दा से गोरे के चरता सो दा वरक नबी कोमा नजो अवल फाइल ऑफिस बटन तरासम या बन न्यू बंद क्लिक कोमा बिया का चरता ब्लॉग में ब्लॉग बाखरम को न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या बा क्रिएट कोमा दा से दसवना मुश्किल है असल क्लियर जवान दा वरक नबी कमा बस डायरेक्ट पदी माने न्यू कम दा से न्यू नदी जक क्विक एक्सेस टूल बार होते विरी चित जल्ला सरसी चटके और तेजी सर कोमा नजक होता क्विक एक्सेस टूल बार होते विदिश यो कमांड जरे पासाना सर लास्ट तरोड़े शमा बैगरे दागे सकबल ऑप्शंस दी वे नुक्ते बांधे क्लिक कर दे ड्रॉप डाउन कमांड टू लिस्ट बांधे ड्रॉप डाउन लांद रख कर दिशा से देर न्यू दे अगर वापस से ओपन दे कमांड सीधा सर्च कम कमांड क्लिक किया खत्मी की जो वापस से क्लिक किया ऑटोमेटिकली वरस अगर दास ओपन का दास से फॉर एग्जांपल सेव का अगर ईमेल क्लिक कर दास से यू कैन quickly respond very simple और कबियान न्यू तरह ले ख़त्म एक दिसे ना ओपन ओगरे दा से really simple नोगरे पदी तरीके से ओगरे दा कमांड्स सही तरीके से राव स्टेशन दा से न्यूज़र क्लिक सर बता कमांड खत्मी की बिया क्लिक सर ऑटोमेटिकली दा कमांड वापस रासी बेराशे ओगरे मोर कमांड्स दी नोर कमांड ता सुराव स्टेशन कलम ता सु रिसेट बांधे क्लिक किया ना रिसेट दा ओके का यस का ओके बांधे क्लिक का नो मतलब दा चकलम तासु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया ना नो पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चकम कमांड्स तासु ना दा द्रीवी अनडू रीडू एंड सेव नूर ने भी तासु नूर बता सुरावले नूर बता सुखपल रावले यू हैव टू ज़बराश मुगरे दी से ना रावश मोर कमांड्स ता और चकम कमांड्स तासु पकार भी लेकर ड्रॉ टेबल हाँ माता पकार दे एडे का फॉन्ट माता पकार देनो एडे का इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पकार देनो एडे का ओपन बांधे क्लिक का उगरे दास एडे का पेस्ट बांधे क्लिक का एडे का
وګوره دې ځای کې print preview باندې کلیک کړو اډ یې کړئ ځای کې وګوره دا ټول کمانډز دي insert hyperlink اډ یې کړئ ځای نه نو ګوره تاسو 1 by 1 کمانډ چې کوم دی هغه کولای شئ او اوکې کړل تا هغه ټول کمانډز تاسو له درکړل ډیر these are the commands نن زه غواړم چې کوم کمانډز زمانه دی په کار میرا کوا نه خو دې ځای باندې واپس تاسو کلیک کې یا مور کمانډز تراشه دي ځای نه او چې کوم کمانډز تا نه دی خو لکه دارا تمرا کو ریموو وګوره دارا تمرا کو ریموو یا ریسیټ باندې کلیک کا او یس کا باس او دې ځنه اوکې کدا سي نو ګوره چې کوم کمانډز تا ډیر په کار راځي بیا دل تراشه نیو کمانډ سیف کمانډ زموږ زیات په کار راځي یا اوپن کمانډ نو ګوره هغه ته مال ډایرکټ راکړي دي نو هغه زرا واستیشن دي سي نو ځکه دې کمانډ ته لاسرسي ډېر په اسانه سره کولی شم نو ځکه دې ته موږ کویک اکسس ټول بار ورته ویلی شو بیا پسې وګورئ شو بلو د ریبن د ریبن نه دا کویک اکسس ټول بار ما ته راکړه لاندې نو زه به راشم شو بلو د ریبن نو ګورئ ما ته لاندې راته راکړه ځکه وګورئ که چېرې دا د دې حصه و نو دا بیا لاندې کېده نه اصل کې ډېر نو ځکه دا کویک اکسس ټول بار چې کوم دی دا د دې حصه نه ده نقطې باندې بیا کلیک کم شو اباف د ریبن به برابر ریبن ته ریبن نه برکا ځل ماته نو ګره دا کمانډز تاسو په اسانه سره کولی شئ مینیمایز د ریبن دا ریبن کې دا کمانډز غواړم چې دا را شرینک کم یو ځای کم داسې نو زه به راشم وګورئ یا خو په دې ریبن باندې ډبل کلیک کا یا ډبل کلیک واپس داسې یا نقطه باندې کلیک کا مینیمایز د ریبن دې ځنم کولی شئ بیا وګورئ میکسیمایز د ریبن واپس simple وګوره دې ځنه minimize the ribbon and maximize the ribbon really simple نو وګوره دا ribbon چې کوم دی په دې طریقې سره زه minimize او maximize کولی شم اصل کې ډېر ډېرې سي طریقې سره دا موږ minimize کوو او maximize کولی شو ډېر یا دې ځنه یا as you wish minimize maximize کې نو وګوره دا موږ سره د quick access toolbar خبره واصل کې ډېر راځو واپس مایکروسافټ ورډ کې د هوم ریبن نه سٹارټ اخلو چې په هوم ریبن کې څه دي او څنګه موږ سره کار کوي ګوره په دې هوم ریبن کې موږ سره ځان څه حصې دي لکه کلپ بورډ فونټ پیراګراف سټایلز ایډیټینګ ګوره دا سب ګروپ کمانډز دي موږ سره یو په یو موږ سره موجود دي نمبر 1 کټ کاپی فارمیټ پینټر او پیسټ دی په مایکروسافټ ورډ کې زبردست خبره څه ده چې په دې کې تعالی کمانډ هم درکړي آی سره شارټ کټ هم ورکړي لاندې او سره ډیفینیشن هم ورکړي ډیر اټس ریلی سمپل ګوره کټ کنټرول ایکس کټ د سلیکشن فرام د ډاکیومنٹ اینڈ پٹ اٹ آن د کلپ بورډ اصل کې څه شی دی کلپ بورډ په دې مایکروسافټ ورډ چې څونه میموري اخلي کنه ریزرو کوي ځان سره یک دی دا ډیټا چې کټ شي ختم شي ځان سره کیک دی دا په کلپ بورډ کې پرته او یا ساته دا کلپ بورډ چې کومه دا موږ سره د میموري د ریم یو حصہ ده ځکه وته کلپ بورډ وته ویل شي نو دا سه هر یو کمانډ سره تاسو سره شارټ کټ موجود دي نو ځکه دې ته مونږه وګوره هر یو سره شارټ کټ دلته شارټ کټ دی دلته شارټ کټ دی هر سایډ ته شارټ کټ خو تاسو به کمی شارټ کټ یادوي یو قسمه ته وی چې مایکروسافټ ورډ کې څومره شارټ کټ کې فعال به دا ډیسکس کوو ټاپک به زموږ کمپلیټ شي چې څومره مایکروسافټ ورډ کې شارټ کټس ټول راته پرنٹ آؤٹ کا print एक कराता न जो I cannot print it that's how directly जनशम को लेचे हाँ the cut control plus x shortcut था वगैरह वगैरह दा से और यो बदा से दा कोमा दा copy मासरा control plus c दा मासरा असल के देर दा हम मासरा lots of shortcuts राइस जब दा कम commands असल को नो कुछ वाला चीज़ Microsoft Word total commands जिसों दी आठोली shortcuts print out कमा तो print का ज़पिकार कोमा आजो इंसर्ट दलता बराशे तासु व्यू था व्यू रिबन तबराशे और व्यू रिबन के बतासु मैक्रोस तराशे और मैक्रोस के व्यू मैक्रोस तराशे इसने व्यू मैक्रोस और या बदे से ना all active templates and documents के ज़ापदी क्लिक कमा राबशम वर्ड कमांड्स बांधे बा क्लिक कमा चकला वर्ड कमांड्स बांधे क्लिक के लिस्ट कमांड्स उगरे दलता बजराशम लिस्ट कमांड्स था दाबरन के दिसे ना और दाब ओके के पास ऑल वर्ड कमांड शॉर्टकट्स रात राका नगुरे आर सोमरा देखी नना वारम चिकम कम कमांड समाडीर मोहि टूल अगर रात राका मैक्रोस तबराशे मैक्रोस ता दे के बतास नगुरे दासी ना दासी भी तास बराशे दलता बतास वाले वर्ड कमांड्स मैं बता से कि वो तो सूरी के लिस्ट
بیا وری کې چې لیست کمانډز دا برن کې او دا وکې کې بس سونه سمپل وګوره شارټکټ مخامخ کمانډ دی خو شارټکټ سونه زبردست ټوټل 12 پیج دي ځانته پرنٹ کافیس کې کې د کومې شارټکټ استا په کار راځي اته کار واسه کوي نو مطلب دا یک ته یو سویچ د مایکروسافټ ورډ چې څومره شارټکټ سیده ماته پرنٹ اوټ کا په صحیح طریقې سره زه وګورم پرنٹ کم ځان سره کېدم نو دا غي د لپاره پتا سو دا میتھډ او دا طریقه ډېر استعمالوي ٹھیک ہے نا نو دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ چې څونه شارټکټ دي نو دا بیا د یادولو ضرورت نشته دی بس پرنٹ کې او ځان سره کې دی یو کین ډو ورک اون دیٹ سمپل مخکې راټول کو بس